بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به روغ جوړې او الله جل شانه هم همیشه دپاره خوشحاله او آباد لره او الله جل شانه هم د زړه ټول شرعي حاجتونه پوره کا او الله جل شانه هم د هر قسم مرضونو نه اوساته. ملګرو یوه اسانه وظیفه ده در کومه په امتحان کې د کامیابۍ دپاره. زمونږ داسې کشران رونه خویندې وي چې هغوی وایي چې په امتحان کې کامیاب شو، هغه که د دنیاوي وي او که د دیني وي، که په مدرسو کې سبق وي او که په سکولونو کالجونو کې سبق وي. د دې نه علاوه زمونږ داسې ملګري وي چې هغوی د امتحان دپاره تیاری کوي او وایي چې په هغې کې کامیاب شو. دې دپاره درله یوه اسانه وظیفه در کومه، انشاءالله الله پاک به په امتحان کې کامیاب کی او په ښو نمبرو به انشاءالله پاس شي. د وظیفې شروع کولو نه مخکې زه تاسو ته ریکویسټ کوم که چېرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړي نو ضرور یې سبسکرایب کړئ او زموږ پوره کوشش دی چې ستاسو دپاره اساني او مجربې وظیفې راوړم او د دې نه تاسو پوره فایده والئ. نو امتحان کې د کامیابۍ حاصلولو دپاره وظیفه داسې ده چې روزانه به د سحر د مونځ نه پس 1.5 سلزله 150 پیرې دا لفظ اولولی یا غلیمو دا لفظ به وایې او که چېرې امتحان هم شروع وي نو بیا به د 150 پیرې نه زیات وایې، بیا به کثرت سره وایې چې څو پیرې ویلم شنو ډېرې ووایه. نو انشاءالله امتحان کې به تاسو کامیاب شئ. یو ځل ته بیا ویم د سحر د مونځ نه پس 150 مرتبه 1.5 سل پیرې به یا غلیمو دا لفظ وایه. خو چې امتحان هم شروع وي نو بیا به ډېر وایه، بیا به ډېر کثرت سره وایه چې څومره پیرې تاسو ویلی شئ وایه. نو انشاءالله الله جل شانه به درته امتحان اسانم کي او امتحان کې به په ښو نمبرو سره پاس شي. څنګه چې زه تاسو ته په هره ویډیو کې ویم چې تاسو هر قسمه وظایف کوئ، اعمال کوئ د حاجت پوره کېدو دپاره، د مقصد پوره کېدو دپاره، د نوکرۍ دپاره، د علاج بیمارۍ دپاره وغیره د هر قسمه مشکلاتو دپاره چې تاسو وظایف کوئ، اعمال کوئ، نو دې سره به تاسو 15 وخته مونځ کوئ په اهتمام سره. چې تاسو سره مونځ نه کوئ نو وظایف کار نه کوي، اعمال کار نه کوي، مونځ لازمي دی، خامخا به ورسره 15 وخته مونځ کوئ. او دویمه خبره دا ده چې په الله باندې به پوره یقین او باروسه ساتئ. دا زموږ د نن ورځې عمل او د نن ورځې وظیفه. انشاءالله بل ویډیو کې بیا ملاقات کوو. په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. والسلام.